أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي واجعلني فوق كثير من الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. دا سورة اخلاص دے پدې کې اخلاص ورته ذکر وي دې کې خالص د الله تعالی توحید بیان دی. کافر به تپوس کاو چې د الله پاک د سنه جوړ د سرو دی د سپینو دی د چا زوی دی د چا پلار دی د کوم زی دی څه قوم دی. الله جواب راولېږه قل د خلکو ته یو شاهي فرمان واوروا هو شاندار یو ډیر اهم خبره د شانداره چې په ځوګ کې تیر نشي وګورته کېده وي وګورته کېده وي اسه نه چې بیا د رحمان ملک په شان درل خدای دې نه خدای دې نه وزیر داخله د نه جوړ شي او قل هو د بیان درځي. نو ډیر اهم خبره ده ضروری خبره ده. قل خلکو ته دا شاهي فرمان واوروا هو شاندار ډیر شان والا خبره را روانه ده. څه چلې الله احد الله یو دی الله الصمد الله بے نیاز و بے احتیاج دی چاہتے احتیاج نشته ټول خلک غته محتاج دی. لم یلد ندن څوک پیدا دی نه عیسی علیہ السلام زوی دی نه عزیر علیہ السلام زوی دی نه پرشتي نه دی نه بل څه او لم یولد او دیم د چانه پیدا نه دی ځکه چې لم تکن له صاحب دا خزنشته ولم يكن له كفوا احد او نشت دی غلر سیال هیڅوک د الله تعالی ليس كمثله شيء. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الله اکبر. دا سورة فلق دے. فلق چې کوم دی دا سبا ته وایي. فلق اصل کې 14 ته وایي ظاهرېدو ته وایي. دې ته معوذتین وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې جادو شوی او بیرزي روان کې يهوديانو خخ کړو بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود باندې فرق په وحي کې فرق نه خو لیکن په وجود کې فرق بیا اخر خوب ولید او د نبی علیہ السلام خوب چې کوم دی هغه هم وحي وي او بل دا چې عینان تنامان او قلبه یقظان سترګې به ودی زړه به یخو او د فرشتي او تودري دی او سرته یو خپوته د باندې چل شوی دی وي د باندې دغه شوی جادو چا به کړي وي د لبید نونو به کړي چرته دی وي بین هغه یو بل ته وي دا هوده دی ابل ویننا عینان تنامان وقلبه یغزان سترګې ودی دي خزړې یخ دی خنو وسی چل په شوی دی وي دا شان جادو په شوی چا به کړي پلانو چرته دی بس بیر روان کې خخ دی الته چې نبی له سلام را پاسه د حضرت علی او نور ته ولا شي هغه غټه واړه ولا هغه وبیم سمې زیړې کړې وي او نبی له صلوات والسلام نه یو يهودیا لکه څه اخته حاصل کړو خدمت به کاو هغه يهوديان لور کړو نو هغه کې بیا داسې غمنځ کې هغه اخته تاو کړو بیا چې کم دین یو بند تاو کړو هغه یو لسوټي ور کړو نو دا یو لسایتون راللو او چې دا یو آیات ویوا او په یو غوټه باندې چوب کوا او هغه کولا وا. حدیث مبارک راځي نبی له سلام وایزو دسه آزاد شوم لکه وخت چې د عقال نه آزاد شي د غړوندینا او تر قیامت پورې وکثیر نسخه د مسلمانانو د پردا نازله شوله چې ساره ما هم درې زل دا وی نو د ډېر خبرو حفاظت به کیږي. نو قول دا شای فرمان دی د سیوا د سیوا اعوذ پناه غواړم برب الفلق برب د سبا باندې من شر ما خلق د شر دغه څه چې الله پیدا کړی دي. الله لا مخلوق دا ټول مخلوق خلق لكم ما في الارض جميعا
دا ټول هر څه الله وي تاسو له پیدا کړی دي خو په هر شي کې خو څه مثبت او منفي پهلوګانې کنه د بجلی کې څومره فائدہ ده خو ته ول په لغړه باندې تارون لګوت وروړه او د بجلی په تارونو کې او د لړمانو په مارانو په غارونو کې او د الله تعالی په کارونو کې وو ګوت نه وای کنه دا مشهور خبره ده ته لګوت وروړه چې پته ده توخی مردان کې بوډۍ واغې بول د غم لړم به د کاړم کړي او د عاشقۍ په سوړو مو هلاسونه هر ځای کې به ګوتې نه وای کنه نو من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي زه ته دې پناه غواړم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د شپې نه کله چې مضبوطه شي بیا د هوا مو د حیوانات او د هر څه راوځي او د غلم راوځي او د ځنې مشورې بیا د شپې کې نه یوه بجه نو د دې نه پناه غواړم ومن شر النفاثات بالعقد او د شر دغه پوکوونکو نه په غوټو کې کم څوک چې جادو کوي زیاتې د شپې کوي او دا زیاتې ښځي ځکه چې سړي له خو الله ډېر لوی همت ورکړی دی که نه او د ښځو خو نور وس نه رسېږي یو بس زر زر کوډو له زور ورکړي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینې کوونکي نه کله چې په کینه راشي کینه ډېر لوی مرض دی په اسمان کې دا ګناه اول شوی ده شیطان په آدم علیه السلام کینه وکړه او سجده ورته ونه کړه او په ځمکه کې دا ګناه اول شوی ده چې قابل په حابل باندې کینه وکړه هغه شهید کو نو الله وایي چې داسې دعا غواړه چې خدای پاکه زه خو یې څه نشم کولی خو چې کم څوک کینه کوي او په کینه باندې راشي نو د دې نه زه پناه غواړم که ځان له کینه کوي زړه دې خوري خو چې اذا حسد په کینه باندې عمل شروع کړي بیا ته پناه غواړه ومن شر حاسد او د شر د کینه کوونکي نه اذا حسد کله چې کینه وکړي دا کینه ګوره موږ ټولو کې وي او دا دومره غټ مرض دی چې وایي دا نیکۍ داسې خوري لکه زنګ چې وسپنه خوري او پر چا کې کینه ده یار توبه نه وباسي الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دغه مخکینی مرزونه او نقصانونه د ښکارو د یو بل دشمن دی چې هغه پټ دی او نقصانونه هم ډیر پټ دي چې د بنه پويږي او نقصان دومره دی چې ابدي دی او تباکی دیستا اخرت ته غر کوي چاته شیطان وای نو داغي د پاره یو نسخه نازله شو پکې قل دسیوا اعوذ پناه غواړم برب الناس پر رب د خلکو ملک الناس په باچا د خلکو الہ الناس په معبود د خلکو درې صفات الله بیان شو رب ملک الہ ځکه انسانان درې قسم دي یو ځوانان دي ماشومان تربیت غواړي نو رب الناس الله رب دې تربیت کوي او بیا چې ځوانان شي نو هغه یو قوت نافذه غواړي او ډنډه غواړي نو الله ملک الناس د خلکو باچام دی ګوره او بیا چې بوډا شي نو بیا چې ډېر بدبخت نه جو بیا اخرت ته لیک فکر شي نو الله پاک الہ الناس معبود د خلکو دی د څه شي پناه غواړم چې د الله دومره صفاتونه مې ذکر کړل دا خو راته ښکاري چې دشمن ډېر خطرناک را روان دی ځکه درې صفت د الله ذکر کړل و یو کنه ډېر خطرناک څه شی دی من شر الوسواس الخناس د شر دغه وسوسې غورځونکي او پناه کېدونکي نه څوک دی چې شیطان دی الذي کوسه مو نه پیژنې چې بډانګي دی وامه الذي هغه يوسوس في صدور الناس چې وسوسې غورځي په سينو د خلکو کې من الجنة والناس خدا مو اوري ګره چې واځي د پیرانو شیطان نه چې حکم تني نه په انسانانو کې د شیطانان دي چې د پیرانو شیطانانو او تاریان دي چې پیرانو شیطانانو او تاریان بلا بچا دا چل خو معلم نه راته شکر او دا مختلفه جنسین او دا مغرب او دا موجوده تعلیم ایجوکیشن دا ټول په دې باندې لګیا دي چې د انسانانو شیطانان جوړ کړي او داسې شیطانان ته جوړ کړي چې د پیرانو شیطانان او تاریان چې لکه دا چې د بلا بچي جوړ شي نو ته به دا پناه غواړي چې من الجنة والناس خو که د پیرانو شیطان دی هم بچ مې تکا او که د انسانانو شیطان دی هم بچ مې تکا ما ته په دې جامه کې ځان راوړاندې کوي چې زه به پې تېروځم او هغه به غټ شیطان جوړ شوی نو خدای ته تې راله پناه راکړه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم مبارک شه ما طرف نه ټول وړو ته ټول والدین ته استادان ټول کلی ته مبارک شه خدای پاک مبارک دعا وکړئ الله پاک په قرآن باندې زمونږ دا محنت قبول کړي په خپل دربار کې اگر تا کوم کار قبول شي هغه ډیر دی خدای پاک د دې استادانو دا محنت قبول کړي دي بچو دا قبول کړي دي والدانو دا اخلاص قبول کړي دي کلی دا محبت قبول کړي خدای پاک د قرآن دا علوم او دا معارف دا مطالب لازم په دې شنو کې راولي دا الفاظ امراته یاد کړي دا نظم امراته یاد کړي او دا معانی امراته یاد کړي دا معارف مطالب امراته یاد کړي دا گہرایان امراته یاد کړي او خدای پاک په دې د قرآن مونږه قاریان جوړ کړي حافظان جوړ کړي د عالمان جوړ کی د دې خادمانم جوړ کی چې نورې سن شو کوله خدای پاک نو چې د قرآن دا علم او تعلیم څوک کوي خدای پاک چې دوی خدمت خو کوي دوی سره تعاون کوي امداد ور سره وکړو مدرسو سره امداد وکړو د عالمانو سره محبت شروع وکړو ځکه چې المرء من عمل معنا محبه سړی به دا چاسي چې څوک خوخي خدای پاک مونږ ته علما خوخ کی مونږ ته دیندار خوخ کی مونږ ته قاریان او حافظان خوخ کی خدای مونږ ته خپل کتاب خوخ کی مونږ ته نظمن او معنا یاد کی او صحیح عمل په نصیب وګرځي دې بچو ته یاد کی دې والدین ته یاد کی په دې محله کې په دې جمعات کې په دې محله کې په دې علاقه کې د قرآن غ برکات او انوار نازل کې خالق العزت په دې ټول ملک کې د دې انوار نازل کې خدای دې قرآن دا نظام دا په موږ باندې په صحیح معنی کې راوسته کې خدای دا خسته نظام د خوشحالي نظام د امن نظام خالق العزت په دې ملک نافذ کې موږ په کې استعمال کې خدای پاک یې چرته په بل سب کې ونه درېږو چې دا الله تعالی لار او د سبیل الله په لار کې رکاوټ جوړي څوک خدای پاک دغه لارو نه مو ساتي دا غوی ته ملګرتیا نه مسره وساتي او خدای پاک استاد نظام راوستو استاد قرآن راوستو په دې نظام په دې سب کې مودره دغه د پارم ته استعمال کې ان سعادت بزور باز ونیس تا نه بخشت خدای بخشنده دام د انسان په خپل واس کې نه ده سو پور چې الله ته دا منظور نه دا نیک بختی دام الله خود سړی لور کوي چې د خپل قرآن خدمتګاری جوړ کی د قرآن د خادمانو خدمتګاری جوړ کی دا غوی سره محبت کوونکې جوړ کی خدای دام ستا کار دی ستانه غواړو خالق العزت چې موږ د قرآن خدمتګاران جوړ کی د عالمانو خدمتګاران هم جوړ کی دا غوی ډلېزم جوړ کی خدای پاک د قرآن د انوار او د برکات په دې سینو کې راولي په دې کور کې راولي په دې علاقه کې په دې ملک راولي په ټوله دنیا کې د قرآن د نظام راولي خدای خسته نظام دی خو موږ په ژوند باندې موږ ته وخایي خدای دې قرآن د ختم نه رستو چې دعاګانې قبلېږي یا الله زموږ خو ډېر زیات محتاج یو خدای د چا چې څه محتاجي دي دا ولا ختمې کې کوم مرضونه دي بیماریان دي خدای بیماران ټول روغ کې کم زموږ مړي دي هغه ټول وبخي خالقه د آدم علیه السلام د قیامت پورې نوم مسلمان خدای وبخي خدای صافي سني کې یو په ډېر کار کېږي خدای موږ کمزوري یا الله پاک زموږ مړ ټول وبخي او ژوندو ته خیر به کې د عالم اسلام ته حفاظت وکړي د پاکستان ته حفاظت وکړي د پاکستان د جغرافیایي حدودو حفاظت وکړي او د نظریاتي حدودو حفاظت وکړي خدای پاک د مدارس حفاظت وکړي د جماعتونو وکړي د مرکزونو وکړي د خانقاهونو وکړي د عالمانو او طالبانو وکړي د ټولو مسلمانانو وکړي خالق العزت د ملک حفاظت وکړي د غریبانو تم معاون او ناصر شي خدای پاک دا کم څوک چې درا باندې مسلط کړي دي یا الله پاک اول خو دیندار کې خدای پاک موږ نه کرسي غواړو نه پیڅکو موږ سکو خو چې د غریبو عوام باندې د خیر نظری د مور پلار پشان نظری پی د حکومت مثال د مور پلار دی خدای پاک که د مور پلار پشان شفقت کوي نو قائم کې او سمې کې او خدای پاک که ظلم کوي او دا کم لاین چې روان کړي د کافرو سره کم لارې غست دي او د عمل تباہ کوي او لاړه تباہ کې خدای پاک تم ته اخلاص کې
خدای په خپل قهر اخته کې او خدای پاک نور ته د عمل کو د مسلمان د غریبان ته خلاص کې خالق الازاله خدای پاک د دې سلسله کې شاسه خدمت په دې جلسه کې وکړه چاسه تعاون وکړه د خبرې د امداد خالق الازاله امدادونه قبول کې خبره قبول کې هغه اخلاص او محبت قبول کې او د دې زینه د دین یو لوی مرکز جوړ کړي وصلی الله تعالی